مولانا صاحب یو تپوس کوم که چېرته یوې جینۍ سړي ته ووي چې ته زما ته ما قبوله کړي او په بار بار یې ورته وایي او مخکې نکاح نه وي نو دا به اوس څه کېږي؟ که هلک او جنۍ په خپل مابین کې یو بل ته ایجاب قبول کړي، هلک وایي ته زما قبولې او جنۍ وایي چې ته زما قبولې، نو په دې سره نکاح نه منعقد کېږي. په دې ما خبره کړې هم وه چې نکاح دا دوه ګواهان غواړي، بغیر د ګواهانو نه نکاح نه کېږي. نو دا نن سبا یو بل ته ویل دا د موبایلو خبرې، د موبایلو محبتونه، نو داسې یو بل سره نکاح دا نه منعقد کېږي. دوه کسان به ګواهان کېنئ او داسې ګواهان کېنوئ چې تا نه زیات ترې د جنۍ د خاندان سره تعلق وي، نو بیا به زه ستا غیرت ومنمه چې ته دا ایجاب قبول کوي او که نه کوي. بیا که د نوم هم واغسته د ایجاب او د قبول، دا په موبایلو باندې پټې خبرې چې د خلکو چاردیوارۍ ته دننه شوي دي او د هغوی د چاردیوارۍ بې احترامي کوي. او دا قرض دی، زنا دا په دنیا کې قرض دی، پردی عزت دا په دنیا کې ستا په ذمه قرض دی. که چا بېعزتي وکړله ستا د کور بېعزتي به کېږي. چا کور ته دننه شوې ستا کور ته به دننه کس راځي. که د چا سره د زنا اراده وکړه یا د زنا وکړله نو ستا سره به هغه کېږي. که د چا لور سره کړي ستا د لور سره به کېږي. که چا ښځې ته به غلط نظر کتلي ستا هغې ته به کتلی کېږي. نو ته به ځان ساتي. که خپل رشتې درته معززې دي، خپله خور، خپله مور، خپله بیبي، نو ته به د بل چا رشتو ته په عزت نظر سره ګوري، نو هغوی سره به داسې قسمه کلام نه کوي چې دونه وړاندې پکې لاړ شي. محترم جناب مفتی حیات الله صاحب، زما مور بیبي ډېره بیماره ده او ډېر په تکلیف کې ده. زما مور لپاره دعاګانې وکړه، الله دې وله شفا ورکړي، جنت دی. دعا به هم وله کوو، خدمت هم وله وکړه، خدمت ولا وکړه چې ته پې هم جنت ته لاړ شي او مور هم درته دعاګانې وکړي. ته ترې دعاګانې واله، خدمت ورته ضرورت دی. او بار موږ دعاګانې کوو، جنت د خدای دې څوک د خپلې مور نه محرومه کوي. اللهم امین والحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین. کریم الله را ناسته مو قبول کړي، د احادیث مو قبول کړي، د کلمات مو قبول کړي. الله ګناهونه راته معاف کړي، دنیا او د آخرت خیرونه الله راته نصیب کړي. د ټولو ملګرو چې څونه حاجات دي، ضرورت دي، الله پوره کړي. کریم الله څوک هم د خپل دین نه محروم مه کړي، د چا بچي هم الله خپل د دین نه محروم مه کړي. کریم الله د دین د خدمت لپاره الله مونږ قبول کړي، د احادیثو د خدمت لپاره الله مونږ قبول کړي. کریم الله زیات د استطاعت نه، کریم الله مونږ د دین خدمت والی، د دین د خدمت لپاره الله مونږ له قوتونه بحال کړي، اسباب الله راته مهیا کړي. کریم الله د دې احادیثو انوارات برکات الله مونږ ته نصیب کړي. زموږ په کورونو کې څونه مسایل دي، زموږ په خاندانونو کې څونه مسایل دي، د مسلمانانو په پس کې څونه مسایل دي، کریم الله حل کړي. کریم الله اتفاق اتحاد الله مینه محبتونه مناسب کړي. کوم ورګری چې مور بیماره ده، هر څوک چې د په کوم ځای کې چې د کریم الله مور ته شفای عاجله کامله مستمره دایمه نصیب کړي. کریم الله د مور د بیماری په خپل فضل و کرم سره ختمه کړي. هغې د دوايانو اسباب چې څونه د ضرورت دی، کریم الله د غیب د خزانو پوره کړي. کریم الله څوک هم د خپل مور او پلار نه الله محرومه مه کړي. کریم الله څوک هم د خپل مور او پلار نه په داسې طریقه محرومه مه کړي چې بچی پې ځان ونه بخي. کریم الله د چا مور او پلار کمزوري دي، بیماران دي، الله شفا ورته نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین.